بارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد خواږو قدرمند اوریدونکو نارینه او زنانو الله عز وجل سره زموږه په خپل خوږ ایمان خوشاله ساته الله عز وجل دې موږ لا باقي مانده د ژوند د تیرولو داسې طریقې سره توفیق را نصیب کړي چې خپل مالک رازق خالق پکې راضي کو او داسې راضي کو چې بیا را ناراضه نشي او موږ چې کوم اعمال مخکې ژوند کې په مخکې ورځو کې شوي دي په تیر ټول ژوند کې څومره مشران کشران دي چې څه اعمال شوي دي الله عز وجل په هغې باندې موږ ته کرم د عافیه راکاږي بلکې شیخ ادریس صاحب رحمت الله تعالی علیه دعا اللهم بدل سیئات بالحسنه چې الله زموږ ګناهونه موږ ته په نیکانو باندې را بدل کړه او یا الله د حیا عزت پر دې د آخر خاتمه په ایمان سره په خیر سره د دعا خصوصي دعا د هر چا لپاره چې څوک زموږ د आवाज اوري او څوک نه اوري که څوک یاد دي که څوک هیر دي الله عز وجل د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د نارینه او د زنانه او د موجوده او د راتلونکو ټولو سره د تیر شو حیا عزت پر دې په دواړو جهانو وساتي څومره چې وفات شوي دي الله عز وجل هغې ته قبر روښانه کړي د قبر عذابونو سختیانو د الله عز وجل وساتي او د قیامت په ورځ د الله پاک هم د شرمندګۍ نه وساتي سپین مخ دی الله پاک خپل ځان ته ودروي او څومره مؤمنان مسلمانان چې ژوندي دي راتلونکي څومره نسلونه دي الله عز وجل د هغې د دواړو جهانونو د خیرونو د خوشحالو په صحت باندې روغ د حیا عزت د ژوند او د آخر خاتمه په خیر سره په ایمان سره دعا درته کوو الله یا الله اول د نور مؤمنانو په حق کې بیا زموږ په حق کې قبول کړي امین بجاه النبی علیه الصلاۃ والسلام خواږو قدرمند اوریدونکو د تیرو یو څو جمعو نه د قبر د حال احوال په باره کې تاسو ته بیانونه روان دي چې قبر کې نیک اعمال انسان ته څه فایده ورکوي او د بدو اعمالو نه د خرابو اعمالو نه انسان ته څه نقصانات بیا ملاوي د انسان د تلاوت د خپل ځان تلاوت یا د بل چا د تلاوت د وجې نه انسان ته څه فایده ملاویږي د هغې په باره کې تاسو ته په تېره جمعه کې واقعات شوي مختصرا بیا چې یو سړی و هغه قبرستان والا خوب کې وکته ټول خلک لګیا دي یو څه ناسره غونډوي یو بل سړی مړی هغه یو خواته په ارام په کلاره ناست دی دا خوب والا وایي چې ما ته نه تپوس وکړو دا ټول څه ناسره غونډوي اول خو دا تپوس دی چې دې سره غونډوي او دویم دا تپوس دی چې آیا تا ته څه حاجت ضرورت نشته ته ولې نه راغونډې ته ولې همداسې ناست دی هغه ورته وایي چې دا څوک دا سره غونډوي دا نور مړي دا چې څومره مؤمنان مسلمانان څه د خیر په دعا کې صدقه کې خپل نیکو اعمالو کې تلاوت کې ذکر اذکار کې درود شریف کې مؤمنان مسلمانان یاد کې نو دا مړي هغه ثوابونه راغونډوي او عزت ځکه نه ورپاسم زما یو زوی دی هغه تلاوت کوي حافظ قرآن دی هغه ما پسې هر وخت تلاوت را بخي نو زما دې ته حاجت نشته لہذا زه په آرام ناست یم او همدغه انسان بیا خوب ګوري همدغه مړي بیا ګوري دغه انسان پکې بیا ګوري دا چې پهله په خوب کې په آرام ناستو بیا دې هم لګیا یو څه ناستې راغونډول بیا دې نه تپوس کوي ته ولې اوس راغونډې وایي زما چې کوم زوی و هغه وفات شو ما پسې اوس د تلاوت را بخلو والا څوک نشته لہذا زم د دې محتاجه شوم زم دا راغونډوم بله واقعه درته شوې وه همدغسې د قبر کې د نیک اعمالو د وجې نه د ثواب د هغې د برکاتو چې علاقه باندې خلک لګیا وو په قبرستان چا په خوب کې وکتو هغې را جمع شوي وو راغونډ شوي وو دا خوب لیدو والا دې نه تپوس کوي چې تاسو دا دایره جوړه کړې ده حلقم جوړه کړې ده خپلو کې داسې په شریکه باندې ناستې تاسو څه کوئ د هغې نه یو مړی ورته وایي زموږ یو مسلمان رور په قبرستان باندې تېرېدو صورت اخلاص یعنی کلهو صورت یې تلاوت کړو د هغې ثواب یې مونږ مړو ته را بخلی دی یو کالو شو مونږ د هغې ثوابونه
لا نه دي ختم شوي نو دغسې عزتمندو د ثوابونو د بل چاته اوس فلحال ډېر زیات ضرورت دی چې څوک وفات شوي دي من لا يرحم لا يرحم چې تاسو په نورو مړو باندې رحم وکئ الله عز وجل به زمونږ په حق لا زمونږ په باره کې زمونږ په حق کې چې کله بیا مونږ نه یو زمونږ د په باره کې به هم ضرور د چا په زړه کې به رحم اچوي هغې به بیا مونږ پسې ثواب رابخي که مونږ نن خپل مور او پلار پسې ثواب وربخو نو زمونږ بچي به بیا مونږ پسې ثوابونه رابخي به او که مونږ خپل مور او پلار پسې دعا نه کوو په ښه کې نه یادو تلاوت ورپسې نه کوو استغفار د هغې په ځای باندې نه وایو هغې دپاره استغفار نه وایو یا درود شریف نه وایو نفلونه نه کوو غرض په نیک اعمالو کې په نیکو دعاګانو کې نه یادو نو زمونږ بچي به بیا مونږ نه یادوي هم د هغې په هکله باندې یو دو واقعات نور انسان ته پکار دی چې دې نیک اعمالو کې کوشش وکړي ځکه د مرګ نه وروسته په قبر کې او آخرت کې انسان ته نیک اعمال پکار راځي او د مال او دولت او د ژوند کې تړلې څومره چې رشتې دي انسان نه پاتې کېږي د ده سره به قبر ته صرف د انسان نیک اعمال ځي یا هغه دولت چې کوم د په نیک ځای کې خرج کړی وي یا د نیک صالح اولاد عمل به د سره قبر کې هم وي د مرګ نه بعد به هم د بیا پکار راځي سورۃ کهف کې الله عز وجل فرمایي المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مال اولاد خو صرف د دنیا د ژوند زینت دی ښایست دی او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال ستا د رب په نیز باندې د ثواب او امید په اعتبار سره ډېر غوره دي ولې بل حدیث مبارک کې راځي چې مؤمن به د لرې نه وګوري چې یو ډېر حسین او جمیل کس د ده طرف ته را روان دی دی به ډېر خوشحاله شي چې دا څوک دي کله چې رانږدې شي نو دی به ورته نه پوښتنه وکړي چې ته څوک یې د دې بې کسۍ په حالت کې ته زما مدد دپاره راغې ته ماله راغې ته څوک یې هغه به ورته وي انا عملک الصالح زه ستا نیک عمل یم او تا ته تسلي در کوم چې هیڅ فکر مه کوه په قبر کې چې کله عذاب د طرف ته راځي نو قرآن عظیم الشان کرے قرآن کریم به د سر د طرف نه مونځ به د ښي طرف نه روژه د ګس طرف نه د چپ طرف نه او زکات او صدقات به د خپو طرف نه د انسان حفاظت کوي د انسان نه به هغه عذاب رفع کوي دفع کوي ورته نه نو په قبر کې د انسان د نیک اعمال ډېر پکار دي چې انسان ته په قبر کې د هغه نیک اعمال ډېر پکارېږي هم په دغه نیک اعمالو باندې به د دغه عذابونو نه خلاصېږي د هغه حورونو نه به خلاصېږي د هغه چې مور ده د چینجو د زنځو د لړمانانو د مارانو د تیارو مور دا قبر هلته به زموږ صرف نیک اعمال پکارېږي یو بله واقعه د حدیث مبارک د نبی علیه السلام یو حدیث مبارک دی نبی علیه السلام فرمایي صحابه کرامو ته د مال اولاد او نیک اعمالو حیثیت ښکاره کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابه کرامو ته فرمایل د یو کس درې رونه یو مشر دویم منځنی او دریم کشر څه وخت پس چې د مرګ وخت رانږدې شو نو د مشر ورته راوغوښتو او ورته وویل ای وروره ما تا سره ډېر عمر ته احسانات کړي دي اوس ما باندې سختی ده لہذا ته ما سره څه مدد وکړه هغه ورته په جواب کې وویل زه ستا هېڅ امداد نشم کولی البته صرف دومره کولی شم چې تر څو پورې ستا وجود کې روح وي ستا په وجود کې روح موجود وي تر هغې وخته پورې به زه تا سره ناست یم خو چې کله ستا روح وځي نو بیا به زما او ستا تعلق ختم شي دا کس په دې جواب باندې ډېر سخت خفه شي بیا یې خپل منځنی ورور خپل دویم ورور وغوښتو او هغه ته یې د امداد سوال وکړو
زما آخري وخت دی په ما باندې سختی ده ته زما مدد وکړه ځکه ما ټول عمر د تا سره احسانونه کړي دي خپله مې تکلیف برداشت کړی خو ستا لحاظ مې ساتلی امید دی چې ته به زما مدد وکړي هغه ورته وفرمیل ستا خیال فاسد دی ستا خیال عبث دی زه ستا هېڅ امداد نشم کولی زیات نه زیات به دومره وکړم چې ته کله مړ شي نو تا به قبر کې دفن کړم بیا به زما او ستا تعلق ختم وي د چې کله دا خبره واورېده نو ډېر افسوس یې وکړو او د کوم ورونو سره مې چې ټول عمر تکلیفونه برداشت کړي وو هغې خو ډېرې د ناامیدۍ جوابونه راکړل په اخره کې کشر ورور ته جواب وکړو هغه یې راوغوښتو ورته وویل ته زما ورور یې ما د تا سره ډېر ظلمونه کړي دي زما خوله تا ته نه جوړېږي چې تا نه د مدد طلب وکړم زه تا ته د امداد دپاره ویم زه تا ته مدد دپاره ویم خو امید دی چې ته به زما مدد ضرور کړې هغه ورته وویل ته هېڅ غم مه کوه زه به ستا هر قسمه مدد کوم اگر چې تا ما سره ډېر بد کړي دي خو آخر ته زما ورور یې زه به تا ته هېڅ تکلیف نه راپرېږدم د دې په تسلی باندې دا انسان ډېر خوشحاله شي د دې واقعې بیانولو نه وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپلو صحابه کرامو ته بیان فرمایي تاسو پیژنئ چې دا ورونه څوک دي دا انسان څوک دی او د ده ورونه څوک دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ورته فرمایي الله او د هغه رسول ته ښه پته ده هغې پوهېږي چې دا درې ورونه څوک دي حضور علیه السلام وفرمایل دا مشرور د انسان مال او دولت دی چې انسان ټول عمر د دې د حاصلولو لپاره د ځان او د ایمان پروا نه ساتي هر قسمه ذلت او تکلیف برداشت کوي خو راجمع کوي لیکن کله چې د د وفات وخت شي نو ټولو نه مخکې ورنه مال جدا کیږي او وارثانو ته پاتې کیږي دا منځنی ورور د ده اهل و عیال بچي وغیره دي کله چې بچي نیک عمله وي نه وي نو زیات نه زیات به د سره قبر پورې لاړ شي د دفن کولو نه وروستو به واپس د نه راځي البته که بچي نیکان وي او د والدینو دپاره دعاګانې غواړي نو د دې فایده انسان ته د مرګ نه پس هم میلاویږي او دا کشر ورور د انسان نیک عمل دی اگر چې د ده نیک اعمال په صحیح طریقه نه دي مونځ یې بې وخته کړی وي روژه یې برای نام وي صدقه یې د ریاکارۍ دپاره کړي وي خو لیکن بیا هم چې د انسان کم اعمال قبول شوي وي هغه اعمال د ده په قبر کې هم په کار راځي او د قیامت په ورځ به هم په کار راځي اکثر علماء کرام دا فرمایي بهترینه صدقه هغه ده چې انسان یې د خپل مرګ نه مخکې په خپل لاس باندې په خپلو وکړي ځکه چې د اولاد یا هغه چا پته نه لګي چې چاته بیا میراث پاتې شي چې چاته بیا مال پاتې شي چې هغوی به بیا راپسې صدقه کوي په ښه زړه به یې کوي او که نه به کوي بیا به همدا وایي دا ښه وه چې دا پیسې راته میلو شي زما دا پلانکې کار ورته بند و چې پیسې نی نو کارونه هم نی چې پیسې پیدا شي بیا کارونه هم پیدا شي دا ښه وه چې دا پیسې راغی چې دا پلانکې کار پې باندې وکړم دا به نه وایي چې دی رور نه دی پلانکی نه دی مشر دی کشر نه راته پاتې شوي چې په دې باندې ورپسې لږه څه صدقه وکړمه د چا د کونډو دپاره د چا یتیمانانو دپاره د هغې د ضرورت د هغې اسباب پوره کړمه چې زما د مشر د کشر د همزوري دپاره د آخرت د خوشحالو ذریعه سبب وګرځي خو نه دې بې باندې بیا خپل ضرورتونه پوره کوي ولې دا خو زما خپل حق دی مال اسلام را کړی ما ته خو الله پاک ما ته حلال کړی دا خو دې زما چې د چا و تر اوسه هغه خو لاړو نو بیا ورپسې څوک صدقه خیرات نه کوي او که کوي هم د دنیا د ننګ شرمه د اخلاص نه کوي د زړه نه کوي بعض علاقو کې خو یې رواجونه دا دي تر هغې پورې مړی د کوره نو باسي چې تر څو پورې سخې نی حلال کړې غویې نی حلال کړې څه څاروی نی حلال کړې هغې د کور نه بیا مړی نو باسي بیا وایي دومره بېکاره خلک دي وګوره د خپل مړي خیال هم نه ساتي نو که دغسې کوي دغه د ریاکارۍ والا دي د هغې ثواب ورته نه وررسي ولې دا د ثواب په نیت باندې دی نه دا خو د دنیا د ننګه شرمه خبره ده د دنیا د
د ننګ د شرم د پاره کوي د خپل ځان د پاره کوي چې دا خلک به بیا مونږ پورې خاندي خلک به بیا مونږ ته وایي چې تاسو داسې ونه کړه خلک به بیا مونږ ته وایي تاسو دا کار داسې ونه کړو د پاره د مړي نه چې خلک به وګوره د خپل مړي پسې ثوابونه بخلو د مړي د پاره نه کوي خپل ځان د پاره کوي نو چې څوک یو عمل خپل ځان د پاره کوي د هغې ثواب بیا بل ته نه رسي نو لہذا خپل ځان پسې خپل ځان د پاره د خپل آخرت د پاره خپل ځان د پاره خپل جنت کې په خپل محلونه جوړ کړي په خپل پیسو باندې ها تاسو باندې حق د خپل اهل و عیال دی د هغې حق اول پوره کول دي خو په حلاله طریقې سره په جایز طریقې سره حرامي طریقې سره نه په سودخورۍ سره نه د بل چا نه رشوت اخیستو سره نه د غلا په طریقې سره د هغې ضرورتونه پوره کول نه دي د بل چا جیب ته غل کېدل د هغې باندې هغې ضرورتونه پوره کول نه دي د بل چا د لور او د خور نه لوپټه د سر نه راخپو باندې په خپله لور او خور باندې لوپټه سره چولو باندې د هغې عزت نه پټېږي همدغه لور او خور به بیا بې عزته بې حیا به ګرځي سره د لوپټې به بې عزته وي سره د غټې بورکې به بې عزته وي چې چا د بل چا د لور نه بورکه راخکې وي چا د بل چا د لور نه لوپټه راخکې وي د دې خپلې لور باندې لوپټه واچوي سره د 15 غزه لوپټې به هغه بې حیا ګرځي هغه انګریزان وایي every action has reaction زموږ مشران وایي چې څه کوئ هغه برې وي د بل چا د عزت خیال وساتئ ستاسو به د عزت خیال وي د بل چا د حق خیال وساتئ ستاسو د حق خیال به ساتلی کېږي د بل چا جیب ته مغل کېږي ستاسو جیب ته به څوک نه غل کېږي مختصرا همدغه خبرې پورې چې تاسو باندې د خپل اهل و عیال هغه حقوق چې دي هغه پوره کوي په جایز طریقې سره په حلالې طریقې سره په حرامو طریقو سره نه د هغې نه علاوه چې بیا صحیح د خپل ځان دپاره خیرات کوئ د خپل ځان دپاره صدقه کوئ مختصرا د نبي علیه السلام ورکوټې غونته واقعه چې نبی علیه السلام لا چا تحفتن څه غوښه روړې وه نبی علیه السلام په هغه ټیم سره تشریف فرماو چې چا آواز وکړو چې د الله په نامه سره کوي نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغه غوښې نه د فقیر لا د مالنګ لا د سوالګري له څه ورکوي د هغه غوښې نه څه حصه د فقیر له ورکړی شي بیا څه وخت پس همدغه شانتې اواز کېږي د هغې نه صدقه کوي غوښه صدقه تحفه به ډېره و نبي علیه السلام هغه غوښه اخره کې ماښام ټیم کې نبی علیه السلام تپوس کوي چې آیا څه د خوراک دپاره شته اواز ورته کېږي چې او جي شته هغه چې چا تحفه روړې وه هغې کې ډېره لاړه هغه صدقه شوه بل چا له ورکه صدقه م که دا لږه باقي پاتې ده نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې کومه لږه باقي پاتې ده دا پاتې نه دا ختمه شوه دا به مونږ خورو چې کوم څیز مونږ خپله وخورو دا ختمه شوه چې کومه مونږه بل چا باندې صدقه کړو هغه باقي پاتې کېږي نو کوشش کوئ د خپل نږدې څوک کونډې وي یتیمانان وي فقیران وي ضرورتمند څوک هم وي پوهېږي هغه په خوله باندې څه نشي ویلی د هغې ضرورت دی د هغې د عزت سوال دی تاسو ته پته تاسو پې باندې پوهېږئ نو د هغې مدد کوئ که هر څومره هغه سره مال دولت د جایداد په شکل کې وي د هغه سره د کاروبار په شکل کې وي خود ته فایده نه ملاویږي د هغه لاستنګ وي هغه قرضدارې وي تاسو هغې باندې خیرات وکړئ صدقه وکړئ الله عز وجل به تاسو له دې هم ډېرې بدلې درکړي یو هغه خلک وي کنجوسان چې ښه ډېرې پیسې به ورسره وي ښه ډېر مال به ورسره وي ښه غټ کاروبار به وي خو په ځان باندې نه لګوي هغه په دې کې نه دي شمار هغه خلک د ډېر اسماعیل خان یو ملګری او هغه هم رانه د دې مسلې تپوس کړی و چې د هغه 14 کناله ځمکه ده خو هغه خرڅېږي نه د هغه کاروبار دی څه تقریبا ژوندی ده د هغه څه تقریبا 600 لک روپو ژوندی ده خو هغه نه چلی د خپل کور ضرورت پوره کولو لپاره هغه د یو نه بل چا نه سوال کوي هغه قرض اخلي نو په ده سره زه خیرات کوم پې باندې صدقه کوم څنګه ده دا بهترین ځای دی د باندې د خیرات او صدقې کولو لپاره زکات مسله جدا ده د صدقې مسله جدا ده صدقه په هر چا باندې کولی شي صدقه په مسلمان غیر مسلمان په هر چا باندې کولی شي کفار او مشرکین باندې په دې نیت سوچ باندې کوئ هغه به لازمي غریب وي ځکه به تاسو باندې بیا خیرات صدقه به کوئ هغې به دا سوچ کوي چې وګوره زه د دې د مذهب نیمه زه مسلمان نیم بیا هم ما سره ښه کوي
دا دین ډیر خوږ دین دی دا دین ډیر ښه دین دی راځه ته مسلمان شه د هغه باندې صلح رحمۍ لپاره او د اسلام یو ښه تصویر ښودلو لپاره د اسلام یو ښه شکل ښودلو لپاره په هغې باندې هم خیرات صدقه کوئ چې هغې متاثره شي د اسلام نه مسلمانان شي په دغسې حالت کې انسان پیسې به ورسره وي خو هغه ته به ترې نه فایده نه رسي نو دغه انسان باندې هم تاسو خیرات وکئ صدقه وکئ الله عز وجل به تاسو نه ډېر راضي کېږي د نبي علیه صلات سلام نه هم تپوس شوی چې په صدقاتو کې بهترینه صدقه څه ده نبي علیه صلات سلام ورته وفرمیل د یو اوږي انسان د هغه خېټه مړولو دا بهترینه صدقه ده او د نن سبا معاشرې یا د نن سبا حالاتو مطابق چې خلک به څوک په خېټه باندې مړه وي د هغې به نور څه ضرورت وي د هغې به د ډاکټر طبیب ضرورت وي د هغې به د کور د کرۍ ضرورت وي د هغې به د بچو د سکولونو یا د هغې د فیسونو یا د هغې د نورو ضرورتونو څه ضرورت به وي د هغې پوره کولو باندې هم الله پاک ډېر اجرونه ورکوي صرف دا نه ده چې خلک د دیګونه باندې کړي د نامې جامې دپاره پلانکې ډیګړې پکې روغواړي خپل یار دوست پکې روغواړي چې کوم د علاقې غریبانان راشي ماشومان بیا ورته درولي غټې چوکې وله ورکړي چې ماشومان درنه څوک رانه شي دا خیراتونه نه دي ګورې ښه دا صرف نمود و نمایش دی دا یو بل ته زه تا ته او ته ما ته ځان ښودلو والا دي خیرات چې کله څوک کوي دغه بیا دعوتونه دي خیراتونه نه دي خیرات چې کله کېږي نو بیا پکې خاص کول مه کوئ بیا پکې ماشومان مو دروئ چې هغې پکې غټې غټې چوکې نیولې وي نور ماشومان او غریبانان بیا نه پرېږدي په الفاظو کې مانه څه کمې زیاتې شوي الله عز وجل پرې راته کلام د عافي راکږي اول په الله پاک مال او بیا تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي شرمندګي د دواړو جهانونو وساتي یا الله هغه لویې شرمندګۍ سختۍ ګرمۍ نه وساتي موږ نه څه داسې اعمال مخکې ژوند کې شوي دي چې الله څه ناراستیا ولا اسبابو یا الله په هغې باندې موږ ته کلام د عافي راکاږي یا الله باقي موږ له داسې طریقې سره د ژوند د تېرولو توفیق را نصیب کړي چې الله تا به باندې راضي کړو داسې راضي کړو چې بیا را ناراضه نه شي زموږ د مشرانو د کشرانو حیا عزت پردې په دواړو جهانو ساتي څومره مسلمانان تر آدم علیه السلام پورې وفات شوي دي یا الله د هغې مغفرت نصیب کړي مغفرت نه پس یا الله درجات بلند کړي څومره حاضر مجلس کې کورونو کې هسپتالونو کې څومره علاجداره لا علاج بیماران دي یا الله خپلې لاړې ورته دارو کړي د چا په خپل حق لا د خپلو مشرانو کشرانو په حق لا یا الله څه دعاګانې دي څه نیک مقاصد نیک سوچونه یا الله نیک خواهشات دي یا الله زر تر زره د ټولو خواهشات پوره کړي د خپلو مشرانو کشرانو په حق له د حرمینو د شریفینو د حج د عمرو ارمانونه خواهشات دي یا الله زموږ د ټولو یا الله په کراتو مراتو باندې په صحت باندې روغ په اسباب باندې برابر یا الله زموږ بیا را نصیب کړي یا الله ټولو زړونه خبردار ذات دی یا الله چا په زړونو کې څه مشکلات نیولي وي یا الله چاته څه پریشانیانې وي څه غمونه وي ټول نه خبردار ذات دی یا الله زموږ د ټولو په جوړو کې یا الله زموږ د ټولو په لاسونو کې زموږ د میندو د خویندو پټو کې الله یا عزت پردې د دواړو جهانونو خیر نو خوشحالیانې راواچې را نازل کې زموږ لاسونه زموږ لوپټې زموږ جولۍ د خپل غني دربار نه یا الله خالي واپس مه کړې یا الله زموږ څومره دعاګانې خپل غني دربار کې قبول منظور کړي هغسې دعاګانې ضرورتونه چې زموږ بعد کې پکارېږي زموږ په بعد کې ورته حاجت پېښېږي اوس زموږ په ذهن کې نشته زموږ دا دعاګانې ته قبلې یا الله زموږ هغه دعاګانې هغه ضرورتونه هم یا الله اډوانس وکړي د اوس ځای نه یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي زموږ هغه حاجتونه چې کوم وخت کې به زموږ پکارېږي الله زموږ هغه وخت کې زموږ په کار راولي زموږ حاجتونه پوره کړي پر غني دربار نه علاوه د مخلوق د درد محتاجان هم په خپل ضمان کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین